ډیرو محترم مسلمانانو نن یو بهترین ختم د تخیمه ان شاء الله یو شپه دا ختم وکړئ د جمعې په شپه باندې د سورة رحمان زبردست ختم دی وظیفه ده ستاسو هر رنګ حاجت و رب العالمین ان شاء الله ضرور پوره کوي. محترم مسلمانانو دا ختم چې چا هم کړی دی نو الله جل شانه د هغه انسان لوی نه لوی مسله او لوی نه لوی حاجت او پریشانی الله جل شانه ختم کړي دي. نو کو تاسو غواړئ ان شاء الله تاسو به هم په دې یو شپه کې رب العالمین پوره کړي. خدا خبره ذهن کې کېده وای چې الله تعالی د یوې شپې نظر هم حاجت پوره کولی شي بلکې د سترګو فاره په هم پوره کولی شي ځکه الله تعالی قرآن کې په خپله فرمایي کن فیکون شا نو هغه څیز موجود شي. کن شا فیکون نو هغه څیز موجود شي هغه څیز له وجود الله تعالی ورکي. ستاسو حاجت ته هم الله جل شانه کن فیکون او فرمای محترمو لیکن دا وظیفه د زړه په اخلاص سره او د زړه په یقین سره پوره تاسو په دې طریقې سره د جمعې په شپه باندې وکړئ یا د جمعې په ورځ باندې وکړئ ان شاء الله العزیز الله جل شانه بس تاسو حاجت پوره کی او تاسو د زړه ارمان به پوره کی او دا جایز حاجات په الله جل شانه تاسو پوره کی کو هغه د هر قسم مسلې وي کو د محبت وي کو د کاروبار وي کو د اولاد وي د غرنګي کو د مسافرو د فاروي د غرنګي تاسو کم حاجات دي د اسناد د فاروي هر مسله وی الله تعالی به زر تر زر ان شاء الله ضرور پوره کوي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. ډیرو محترم او قابل قدر مسلمانان رونو خویندو هغه مسافر کوم چې بهر وطن کې ژوند کوي امریکا کې دي هر ځای کې چې د فرانس کې دي دوبۍ کې دي سعودي عرب کې دي یا افغانستان کې دي یا هغه مسافر چې زمونږ په خوږ پاکستان کې ژوند کوي دغه مسافر ته د الله تعالی اوږده زندگی د صحت او عافیت والا ورکي او الله تعالی مو تمام حاجتونه د زړه پوره که څوک چې هم موږ سره محبت ساتي زموږ وظایف کوي هغوی دپاره موږ ختمونه کوو د هغوی دپاره موږ دعاګانې غواړو خاص د الله جل شانه د رضا دپاره دې دپاره چې تاسو موږ سره محبت کوئ زموږ ویډیوګانې په مینه شوق سره ګورئ نو موږ له هم پکار چې تاسو دپاره دعاګانې وکړو ستاسو دپاره مدرسه کې ختمونه په طالبانو باندې وکړو لہذا ان شاء الله دغه ستاسو دپاره جاري دي او که څوک ختم وغیره کوي نو موږ ته ان شاء الله کمنټ کې ووایئ موږ به ستاسو دپاره ختم ان شاء الله ضرور کوو. محترم نن چې زمونږ کومه وظیفه ده د سورة الرحمن ده. سورة الرحمن د الله جل شانه د کلام یو سورت دی چې هغه محترم مسلمانانو د رحمان سورت دی او هغه رحمان محترم چې خپل بنده باندې مهربان دی په خپل بنده سره محبت کوي خپل بنده باندې ډیر زیات خفه کیږي د خپل ښځې او خاوند او د بچو او د خپل مور او پلار نه هم سیوا الله جل شانه په دې بنده باندې خفه کیږي. نو څوک چې سورة الرحمن د وظیفه وکړي نو الله تعالی په ده خفه کیږي د حاجت پوره کوي د پریشانی او مقاصد اسانوي لہذا تاسو هم وکړئ. طریقه کار وره محترم مسلمانانو جمعې په شپه باندې وکړئ جمعې په ورځ باندې د ماسخوتن د مونږ نه پس خیر دی وکړئ چې ټول خلک خاموشۍ کې وي نو دغه وخت کې وکړئ کو د مازدیګر مونږ نه پس کوئ کو ماسپښین نه کوئ لہذا کوم وخت تاسو ته فارغ وي نو کولی شئ. صحیح شوه. یو خبره پکې د لحاظ قابل ده چې هغه تور سره زنانه چې هغه بیماریانې وي یعنی هیزې وي نو هغوی دپاره دا وظیفه نه ده دا چې کله بیا هغوی صفایي وشي ولمبېږي نو بیا به دا وظیفه کوي. صحیح شو. هغوی بیا هر کله کولی شي لهذا طریقه کار یې دا دی هغه رونو دپاره هغه خویندو دپاره چې هغوی مشکل نه ختمیږي سورة الرحمن به شروع کوي یو پیره به سورة الرحمن تلاوت کوي تاسو او چې کله تاسو سورة الرحمن شروع کوي نو هغې نه مخکې به اودس چاردام وکړئ مزیدار بیا به خوشبو لګوئ عطر سپری نه عطر او که چا سره عطر نه وي خیر د سپری دی بیا ولګئ لہذا سورة الرحمن به شروع کوي بسم الله الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان. کله چې محترم مسلمانان تاسو شروع کو او دې آیات ته راورسېدئ فبأي آلاء ربکما تکذبان. صحیح شو. دې کې تقریبا ډیر آیاتونه فبأي آلاء ربکما تکذبان دا آیاتونه پکې ډیر راځي که نه نو هر کله چې لومبي آیات ته فبأي آلاء ربکما تکذبان لومبي آیات ته دې راورسېدئ نو تاسو به الله الصمد
الله الصمد. دا به تاسو محترم مسلمانانو 314 پیری وایي. صحیح شوه په لومبي آیات کې ها فبأي آلاء ربكما تكذبان 314 پیری به الله الصمد الله الصمد په لومبي آیات کې وایي. بیا چې کله دویم آیات فبأي آلاء ربكما تكذبان راشي نو بیا په دغه ځای ودرېږئ او د آیات ویلو نه پس به بیا 314 پیری الله الصمد الله الصمد. صحیح شوه دا به تاسو وایي. بیا چې کله دریم آیات راشي څلورم راشي پنځم راشي شپږم راشي څومره آیاتونه چې سورة رحمان کې فبأي آلاء ربكما تكذبان آیاتونه دي کنه د هر آیات نه ویلو نه پس به تاسو په دقیق خپل ځای ودرېږئ 314 کرته به الله الصمد وایي. صحیح شوه. خو کله چې اخیری آیات فبأي آلاء ربكما تكذبان راشي اخیری آیات کنه سورة رحمان ختمیږي او اخیری آیات راشي نو هغې کې بیا الله الصمد په ځای باندې یا ارحم الراحمین دا به تاسو 314 پیری وایي یا ارحم الراحمین. صحیح شو اخیری آیات باندې ها. او هر پیره چې تاسو فبأي آلاء ربكما تكذبان وایي نو دې ځکه به د الله تعالی شکر وباسئ چې الله ستا د هر نعمت زه ډېر زیات شکر ګزار یم. الله کو تا صحت راکړی کو مال دې راکړی کو ښځه دې راکړی کو بچي دې راکړي هر یو نعمت چې الله تعالی تا ما ته راکړی په هغې زه ډېر زیات شکر ګزار یم. الله زه ستا ناشکري په هیڅ قیمت باندې نه کوم او نه برداشت کوم. الله زما د حاجت ته پوره کړي. الله زه د حاجت د لاسه ډېر پریشان حاله یم ډېره مسله ده راته الله زما د حاجت پوره کړي. الله زما د پریشاني ختمه کړي. هره پریشاني چې ستا وي هغه به انشاءالله الله جل شانه ته یاده کړي او هغه دا ریشانی به د الله جل شانه انشاءالله د یوې شپې سره پوره کړي. هر کله چې بیا دا وظیفه تاسو وکئ نو بیا یو سجده ولګوئ خالص مخلص د الله جل شانه د رضا دپاره او په دغه سجده کې محترمو تاسو یا ارحم الراحمین یو څو پیرې ووایئ او سجدې نه بیا راپورته شئ. بیا د خپل حاجت د خپل مقصد او د خپل ناممکن حاجت دپاره انشاءالله دعا غواړئ. الله جل شانه هم دعا قبوله کړي حاجت په الله تعالی تر سره کړي انشاءالله. الله جل شانه ډېر رحیم ذات دی ډېر کریم ذات دی او موږ هم روزانه اعتبار سره تاسو ته انشاءالله دعاګانې کوو ختمونه غواړو خالص مخلص تاسو دپاره دې دپاره چې موږ سره تاسو ډېر محبت ساتئ نو موږ له هم دا پکار دي چې تاسو دپاره وظایف وکړو ستاسو دپاره د الله جل شانه نه وغواړو هغه ماشومانو ګلانو باندې چې هغوی د ګناه نه پاک دي. ما سره چې کوم طلبا دي نو په هغوی زه تاسو ته دعاګانې د الله تعالی د رضا دپاره غواړم. لهذا تاسو موږ سره دغه محبت جاري ساتئ زموږ دا وظایف ګورئ او یو ورځ به راشي چې الله تعالی به زموږ حاجتونه پوره کړي. نو امیدي به موږ نه کوو او حاجت به هم الله جل شانه پوره کوي. نو امیدي کفر دی. صحیح شوه. نو امیدي به نه کوو زموږ صرف رب دی او که رب نه موږ غافل